أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين سورة مائدة آیات نمبر 60 د دې ځای څخه د دې سورت دریم باب شروع کیږي. په دې دریم باب کې جهاد ته ترغیب دی او د جهاد د نه کولو په صورت کې د دنیوي او اخروی ذلت یادونه ده. دا آیاتونه د مخکنیو آیاتو سره مناسبت دا لري چې د مخکې آیاتو څخه ډیره د پخوا د سلسله روانه ده چې الله تعالی د مختلفو قومونو څخه د هغوی د انبیاء علیهم السلام په واسطه عهد او میثاق اخیستی دي چې هغوی به د الله تعالی د احکامو پابندي کوي او هغوی به د الله سبحانه وتعالی د پیغمبر اطاعت کوي. نو مخکې د ځینو قومونو یادونه وسول د یهود او نصاراو، دلته بیا د بنو اسرائیلو د عهد د ماتېدلو یو واقعه بیانې چې په دې کې اسلامي امت ته د دې تربیت ورکول چې د انبیاء علیهم السلام د ترتیب څخه شاته کېدل او دا پرېښودل دا د دنیا او آخرت د ذلت ذریعه ګرځي. وإذ قال موسى لقومه او هغه وخت در یاد کړه قال موسى چې موسی علیه السلام ویل لقومه خپل قوم لره یا قوم ای زما قوم اذكروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله د الله تعالی نعمت علیکم پر تاسو باندې اذ جعل فیکم انبیاء اذ جعل کله چې پیدا کړل فیکم پتاسو کې انبیاء علیهم السلام وجعلکم ملوکا او وګرځول تاسو فاچهان وآتاكم درکړل تاسو ته ما بعض اغه لم یؤتی احدا چې نیو ورکړي هچاته من العالمین د عالمونو څخه. د دې آیاتو تفسیری واقعا ابن کثیر رحمت الله علیه دار نقل کړي. تقریبا د غټول رکوع د دې یوې واقعې پورې ارتباط لري. په دې واقعه کې ابن کثیر رحمه الله دار نقل کړي چې کله الله سبحانه وتعالی بنو اسرائیل ته د فرعون څخه نجات ورکړي او دوی عزتمن کړل، نو حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړي چې د بنی اسرائیل ته ووایي چې دوی ولاړ شي خپل آبایی وطن شام دا د کافرانو آزاد کړي. دوی اصلا د مصر نه دي، بنو اسرائیل اصلا د شام د کنعان د علاقه و. دا چې حضرت یوسف علیه السلام د مصر پاچا شو، نو یې د حضرت یعقوب علیه السلام په شمول باندې خپل وروڼه مصر ته راوغوښت او بیا په مصر کې د دې سلطنت حاکم شو. نو اصلا د دوی اصلي وطن شام و. پر شام باندې د عادیانو څه پاتې شوني چې عمالقه نومېدل او خورا لوی لوی خلک وه لکه عادیان، دا واکمن وه. بیت المقدس او دغه علاقې د هغو په لاس کې. نو الله سبحانه وتعالی دوی ته وویل چې تاسو ولاړ شئ خپل آبایی وطن چې هغه شام دی د عمالقو څخه آزاد کړي، د هغوی سره جهاد وکړي. نو دوی چې کله د مصر څخه راووتله نو حضرت موسی علیه السلام 12 کسان د دوی د قبیلو څخه مشران انتخاب کړه. هغوی ته وویل چې تاسو داسې وکړئ ولاړ شئ او هلته د دې خلکو حال راوړئ د دې عمالقه وو چې دا څنګه خلک دي، تر څو چې هغه د دشمن د اندازه سړي ته معلومه شي نو په هغه اندازه باندې دشمن ته ترتیب برابري. نو دوی چې هلته ولاړله د دې بیت المقدس د باندې یو کس د دې عمالقه و دوی ټوله ونیول او ټوله یې بوتلله بندیان یې کړ. خپل پاچا ته چې وروستله نو د دوی په ارتباط مشوره شروع چې څه کول پکار.
چاول دوی باید قتل کو، چاول باید په زندان کې پاتې سي. خیر خو مشوره پر دې رالل چې دوی بیرته آزاد کړي تر څو چې خپل قوم ته ولاړ سي او هغوی ته د زموږ عظمت او لویي بیان کړي چې دا دومره زورور خلک چې موږ 12 کسان په یو کس باندې ونیو. نو کله چې دا سرداران بیرته راغله، حضرت موسی علیه السلام ته قصه بیان کړه. موسی علیه السلام ته الله تعالی وعده ورکړې چې بیت المقدس او دا شام چې تاسو مازی ورغلاست دا به تاسو ته الله تعالی په فتح کې درکړي. نو تاسو د دې مخلوق څخه بیریږئ مه، او ما د مخلوق پر قوت باندې او ما پر اسباب باندې اعتماد کوئ. خیر موسی علیه السلام و د 12 سردارانو ته دا وویل چې تاسو دا قصه مکوئ، ځکه دا بنو اسرائیل چې دي د هغوی ذهن دونه نه دی جوړ شوی، عقیدوي قوت دونه نسته، دا کېدلی شي بیا د جنګ څخه شاته شي. نو په دوی کې 2 کسان، قالب ابن یوقینا او یوشع ابن نون، دا 2 سرداران داسې خلک وو چې هغوی د غراض د حضرت موسی علیه السلام د فرمودې مطابق وساتي. باقي 10 سرداران د خپل ځان سره یو رازدار ملګری درلودي، هغه ته بیان کړ قصه، تر څو چې په بنو اسرائیل کې دا واقعا عام شو. چې دا عام شوله نو هغوی د دې څخه انکار وکړي چې جهاد وکړي، او موسی علیه السلام ته مخامخ دا وویل چې موږ خو د جنگ توان نه لرو، او ته او ستا رب لاړ شئ د هغوی مقابله وکړي. دا یو زورور قوم دی، زموږ د هغوی سره جنگ په وس نه دی. ډېر بې ادب هم وه او ډېر بې غیرته هم وه، بزدلان هم وه. نو حضرت موسی علیه السلام هغوی ته د الله تعالی نعمتونه ور یاد کړل چې تاسو ذلیل خلک واست، په انتهایی پستی کې واست، په غلامۍ کې واست. الله سبحانه وتعالی ستاسو دشمن ستاسو په مخ کې تاسو ته ذلیل کړي. د هغه پاچهي د تاسو ته درکړل، د مصر واکمنان سواست، او است الله تعالی د حکم څخه سر لغړوي او د الله تعالی احکام ته نه آماده کیږي. نو موسی علیه السلام د ډیری پریشانی په صورت کې الله تعالی ته فریاد وکړي چې الله دا خلک زما خبره نه مانی، زه یوازې د خپل ځان او د خپل ورور په ارتباط باندې تا ته ویلی سم چې ستا حکم منلو ته تیار، خو دا قوم خبره نه مانی. نو الله سبحانه وتعالی دې قوم ته عذاب ورکړي. عذاب ادا ورکړي چې دوی د مصر سره وتلي یو غټ میدانو، دې ته مقام ته وایي. په دې مقام ته کې الله سبحانه وتعالی په دوی باندې دا عذاب راوستي چې نه د مصر طرف ته تلای شوی او نه د شام طرف. بس په دې میدان کې محاصره کړ، او داسې محاصره کړ چې دیوال نه دی ورباندې راګرځول. سهار به تک شروع کی د مصر طرف ته چې خپل وطن ته ولاړ شي، نو ماښام ته چې به کومه ځای تک کړي بیرته به پر هغه ځای ولاړ. هسې سره راڅرخېد. 40 کاله پر دوی باندې په دغه مقام ته کې په دغه سرګردانۍ تیر شو. لیکن د دوی سره چون کې حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام د الله تعالی برگزیده بندگان موجود و. نو الله سبحانه وتعالی عین دغه عذاب په وخت د دغه 2 انبیاء په ذریعه او د هغوی په برکت پر دوی ځینې نعمتونه هم راوست. دوی د اوبو د کموالی شکایت وکړي. موسی علیه السلام ډبره په لکړه ورته وویل او د هغه څخه 12 چینې راووتې چې د هر قوم لپاره جلا جلا اوبه وي. دوی شکایت وکړي د لمر څخه چې لمر زیات دی او موږ سوځي. نو الله سبحانه وتعالی د سایې دپاره په دوی باندې وریځ دا راوست. دوی شکایت وکړي چې دلته خو د پخلي هېڅ انتظام نشته. الله سبحانه وتعالی مستقل د اسمانه پوخ خوراک من او سلوا ورته رانازل کړ. دوی شکایت وکړي چې د شپې تاریکه وي. نو الله سبحانه وتعالی یو منار ورته پیدا کړي چې د هغه د رڼا څخه ټولو استفاده کوي. دا د دغو انبیاء علیهم السلام په برکت باندې الله سبحانه وتعالی د دوی سره دا احسان وکړي. د دې څه وروسته پر دوی باندې دا زمانه تېره شوه تر څو چې حضرت موسی علیه السلام وفات شو.
څه زمانہ ورسته هارون علیه السلام وفات شو. بیا الله سبحانه و تعالی په دوی کې دا یو سردار حضرت یوشع ابن نونو علیه السلام بیا د الله تعالی په نبوت مبعوث کړ او د په مشری باندې دغه کسانو نسل چې اولادونه و هغوی دغه پیغمبر اطاعت وکي چې کله بیت المقدس ته رانږدې سول هغه فتح کړي ځکه الله تعالی وعده کړی و سره چې تاسو مازی اقدام وکي فتح زدر کو. نو مخکنی نسل تقریبا وای ټول تباسوي یعنی هغه مرسیو دا نوی نسل دا ازادي راوست. په دې مبارک آیاتونو کې الله تعالی دغه قوم د وعده ماتول او د جهاد نه کولو عذابونه بیان کړي چې دوی جهاد نه وکړي نو په دغه سه مهانت او سپکاوي کې واقع شو چې نه خپل وطن ته تلای شوی نه د بل وطن دی فتح کوای شو. نو الله تعالی په دې آیاتو کې دا خبره یاد دي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ او هغه وخت ریاد ک ای پیغمبر علیه السلام قال موسی چې کله وویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم لره ترغیبا یا قومي ای ما قوم اذكروا نعمت الله علیکم تاسو ذکر کړئ د الله تعالی نعمتنا علیکم پر تاسو باندې. ترغیب جهاد ته دی ورسته در تمهید یعنی اول تمهید ورته بیانې چې د الله تعالی پر تاسو ډیر احسانات دي نو د الله تعالی حکم دی دا جهاد دا وکي. اذكروا نعمت الله علیکم تاسو ذکر کړئ د الله تعالی نعمت علیکم پر تاسو باندې. هغه نعمت نو دادی جعل فیکم انبیاء چې پتاسو کې انبیاء علیهم السلام مسلسل را پیدا کړ. تفسیر مظهری لیکلی دی چې په هیڅ قوم کې دومره ډیر انبیاء نه راغلي لکه په بنو اسرائیل کې راغلي. او ښکارا خبره ده چې د الله تعالی د برگزیده او مختار بندگانو وجود په یو جامعه کې د هغه جامعې د فلاح او سعادت لپاره ډیر لوی دلیل دی چې پاوی کې صالح بندگان وي دا چې انبیاء علیهم السلام نو تر دې خو نور صالح انسانان نس پیدا کړ لکه حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام او داس نور چې الله سبحانه و تعالی بل هیڅ قوم ته دومره نو استوي لکه دوی ته چې استوي چې دا د هغه قوم دینی دنیوي شرافت او معنوي شرافت کیږي. فیکم انبیاء چې ګرځولي او پتاسو کې انبیاء علیهم السلام. نو دلته اشاره ده دې ته چې تاسو ټول انبیاء نه واست بلکې بعضه پتاسو کې انبیاء ګرځولي. وجعلکم ملوکا او وای ګرځول استاسو ملوکن فاجها یعنی یو خو معنوي نعمت و چې انبیاء پتاسو کې پیدا کړ اوس د ظاهري او دنیوي نعمت یادونه کوي. وجعلکم ملوکا او ګرځولي او استاسو ملوکن فاجهان یعنی د فرعون پاچهي اړنګ کړل او تاسو د هغه پر نظام مسلط کړاس هغه باغونه هغه نظام هغه الله تعالی تاسو ته درک. نو دا دوم نعمت دی چې دا دنیوي نعمت دی. دلته به الله سبحانه و تعالی و فرمایل چې تاسو یې پاچهانو ګرځولاست. پاچهان خو ټول خلک نه پاچهان یو پکښ پاچاوي باقی خو رعیت. نو د دې علما او څو وجې لیکلي یو وجه دا لیکلي ده چې کله د یو قوم څخه یو څوک پاچاسي نو خلک هغه ټول قوم ته د پاچهي نسبت کوي وای دا د پاچهانو کورنۍ ده مطلب دا چې هغه ټول قوم ته نسبت کوي. یو وجه دا ده په دې دوی ټول ته پاچهانو. او دومره وجه دا بیان کړي پاچهي په اصل کې اطمینان او سکون او آرام ته ویل کیږي. نو دوی ته الله تعالی اطمینان سکون او آرام ورکړي. نو هر یو داسې ژوندۍ کول لکه د پاچا. نو په دې خاطر الله تعالی د دې نعمت یادونه ورته وکړه. واتاکم ما لم یؤتی احد واتاکم او در کړل تاسو لره ما بعض هغه څه لم یؤتی احدن چې ندی ورکړل سوی احد نه چالره چې الله تعالی نو ورکړي هغه هیڅ چالره تاسو ته بعضی هغه درک. مطلب دا چې تاسو په زمانه کې بل د هیڅ سره دومره احسان و نه کوي دومره د انعامات او معاملې و نه کړل که تاسو سره چې وکړه من العالمین د عالمانو سره په دغه زمانه کې چې تاسو موجود واست د بل هیڅ سره دومره بهترینه معامله الله تعالی نه وکړي.
او یا په بعض هغه شانو کې چې الله سبحانه و تعالی استاد سره کوم معامله وکړه تر قیامت د بل هیڅ سره نه وکړ. نو دلته به خبره دا وی چې یا استاد په زمانه کې تر څو چې دا اعتراض نو بیا وارد نشي چې د نبی عليه الصلاه والسلام پر امت هم دوی ته فضیلت حاصل او یادا چې دا په بعضی شانو کې فضیلت په بعضو شانو کې دا فضیلت په بعضو شانو کې فضیلت دا کلی فضیلت نشي راوستل. په بعضو شانو کې دا فضیلت دي. د مثال په توګه حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی دا نعمت ورکي چې په هغه باندې دا په مقام ته کې دا نعمتونه ودا ورکړل سول او یا د دوی په مخ کې د دوی دشمن چې هغه انتهایی لوی متکبر او هغه هلاک شو او دوی غلبه ور باندې حاصله کړ. په یو غړي کې د انتهایی ذلت او انتهایی زحمت او رسوایی څخه انتهایی لوړ مقام ته ورسو چې هغه فوران بیا ټول حکومت او نظام د دوی په لاس ور نه. الله تعالی د بل چا سره داسې کار نه دی کړ. یا قومي ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اوس نو د تمهید ورسته چې د نعمتونو یادونه ورته وکړل الله سبحانه و تعالی خپل اصلي حکم ورته بیانې. یا قومي ایزما قوم ادخلوا داخل سي الارض المقدسه التي اغه مقدس مزکی لره كتب الله چې الله تعالی لیکلی د کوم تاسو د پاره ولا ترتدوا او تاسو مرا ګرځي على ادبارکم د شا طرف ته فتنقلبوا خاسرین بیا بخسی تاسو خاسرین تاوانیان. نو دا ورته فرمایل چې تاسو هل تولار تمهید دی ورسته د حکایت نعمتیت چې الله تعالی کوم نعمتونه ورته بیان او اصلي مقصود ده دی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه ایز ما قوم یعنی د مخکنی تمهید ورست اصلي مقصود بیانې چې ایز ما قوم ادخلوا تاسو داخل سي یعنی دغه نعمتونو او احسانات تقاضا داده چې تاسو د الله تعالی حکم ته آماده سي او jihad وکړي. ادخلوا الارض المقدسه دغه مقدس او پاک مزکی ته ور داخل سي یعنی د جهاد په اراده ور داخل سي. جهالت اوس عمالقه مسلط دي چې دا د شام دارالحکومت او مرکز التي هغه مقدس مزکه كتب الله چې لیکلی د الله سبحانه و تعالی لكم استاسو دفا یعنی صرف استاسو همت غواړي نور الله تعالی فتح ضرور راولي الله تعالی دا فتح لیکلی. ولا ترتدوا او تاسو مرا ګرځي على ادبارکم پر شاو باندې یعنی شا مرا ګرځوي را ترشتي مه وتنقلبوا خاسرین نو تاسو به وګرځي دي خاسرین تاوانیان په ډیر لوی نقصان او تاوان کې بواقع سي. په دنیا کې به هم د لوی تاوان سره مخامخ سي چې د عزت زندگی او یو وسع او بهترین ملک بدلا سورک او په آخرت کې بدلوي تاوان سره مخامخ سي چې الله سبحانه و تعالی به د ترک جهاد د فریضه چې تاسو د جهاد فریضه پرې ارشاد د دې په مواجبانه تاسو ته عذاب درکې. الارض المقدسه د دې په ارتباط مفسرین مختلف اقوال نقل کړي دي چې دا کوم ځای دی. نو ځینې ویلي دي چې دا بیت المقدس دی او ځینې ویلي دي چې دا الیا ده. الیام بیت المقدس ته نږدې او علاقه او ځینو بیا ویلي دي چې دا نفس بیت المقدس دا د بیت المقدس مسجد دی او چا بیا ویلي دي چې دا د اریحا شار دی. اریحا یو شار دی د اردن د سمندر پر څنډه باندې پروت دی. اوسم شعبات شار او دا ډېر پخوانی تاریخي قدامت لري. د دې په ارتباط باندې مشهوره ده په خلکو کې چې دا الله تعالی پر زر حصو تقسیم کړي او هر حصه بیا پر مختلفو باغونو باندې تقسیم کړي او ډیره مناسبه هوا ده او بادو دا غرنګ تیز بادونه دا نور باندې راځي او موسم واره بارانونه ور باندې ووري ګرمیم نه لري یا خم نه لري ډیره بهترینه علاقه دا د اردن او بیت المقدس تر مابین او ځینې به ویل چې دا ارض مقدسه د دمشق دی
دا د سوریه مرکز، او ځینو بیا ویل دي چې دا فلسطین دی، ځینو بیا اردن بللی دي چې دا اردن دی. خو تفسیر مظهریه تطبیق دا کړی دی چې دا په اصل کې د شام علاقه ده، لیکن شام په هغه علاقه کې په هغه وخت کې ډیر پراخ ملکو، دغه علاقه چې اردن دی، بیت المقدس دی، دا ټول په شام کې داخلي وي. نو مراد څخه دغه ټوله علاقه ده. نو تاسو دغه علاقه ته داخل سي کنه، نو تاسو په لوی تاوان کې واقع یاست. هغه لوی تاوان بنودای چې موږ بیان کړ. د دې څخه تمام اسلامی امت ته د دې تعلیم دی، کچا جهاد نه کاوه اما په دنیا کې ذلیل وي اما په آخرت کې. او الله سبحانه و تعالی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره عزت یوازې په جهاد لیکلی، که جهاد نو عزت نه راځي. ځکه دا قانون دی، واذا اخذ بالقوه لا يعود الا بالقوه. هر شی چې په زور د چا څواخصو هغه به له زور نه سره، دا قانون او قاعده. نو اسلامی نظام او اسلامی حکومتونه کافرانو د مسلمانانو څخه په زور اخیستي دي، ترڅو چې مسلمانان په دې کې زور ونه کی بیا یې لاس تر وړای نشي. او دا لازمی ده چې الله سبحانه و تعالی د خپل بندگانو د پاره د ایمان والاو د پاره دا لازمی کړی ده چې فتح ورکړي، لیکن هو د مؤمن څخه حرکت غواړي. د دې حرکت وکي د خپل رب پر ذات کلک توکل وکي، الله سبحانه و تعالی به ضرور فتح ورکړي. ولو کده د په مقابله کې د کافرانو تعداد ډیر وي، دا وی اسباب ډیر وي، ولې هغوی په کومه عقیده نه جنگیږي او ته په عقیده جنگیږي، نو هیڅ کله د یو بی عقیدی انسان او د عقیدوي انسان تر مابین پرتله نشي کېدای. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. داوی ورته یا موسی ای موسی علیہ السلام ان فیها قوما جبارین، یقینا فیها فدغ کلی کی قوما یو قوم دی جبارین چې ډیر زور ور دي، و انا لن ندخلها او موږ هیڅ کله نه داخليږو دې کلی لره دغه شار لره حتی یخرجوا منها ترڅو چې هغوی وتلی نه وي جنې. فإن يخرجوا كثير هاوي ووزي منها دا شهر څخه فإنا داخلون، نو موږ بیا داخلي. لکه د فلسطین د چې اسرائیل توای ووزي، نو موږ بیا فلسطین ته ورځو. په دې خبرو کې سل کال اور باندې تیر سول، هغه یو ولويشت مزکه مور پرې نشو. دغه د صلح پروګرام روان دي تر اوسه 200 کال به نور باندې تیر شي، یو ولويشت مزکه به هم ورنه. په صلح باندې کار نه کیږي، صلح د وداد نو دیم دا تقاضا کوي چې هغه د خپل اولاد سي، خپل دی اولاد سي، بس موږ بیا ورسو. نو هغه خدا نه کی. قالوا اويل يا موسى اي موسى عليه السلام ان فيها قوما جبارين، پدې کې یو جبارین قوم دي، زورور قوم دي، اسباب ډیر دي، قوت ډیر دي، موږ آلته نه سورته. خدای بني اسرائیل عقیده کمزورې او ایمان په خدای باندې سم نو، او د وخت څخه په اهانت او په ذلت کې رالوي سيو. علماء لیکلي دي چې د خپل اولادونه تر ډیر اندازې په وهم او پریشانی کې مساتي، چې د 200 کالو څخه ورسته او د 15 کالو ورسته هغه ته د کاروبار او د ازادي فکر ورکوي. کتا سو ګرد عمر هغه دغه سی په سختی کې وساتل او تر خپل مزاج او طبيعت ملاندې ساتلی وای دا بیا ګرد عمر دغه سی طبيعتي جوړیږي، بیا د کافرانو مقابله نشي کولای، بیا به غیرت جوړیږي، بیا به سبا یو څوک د خپل مال اخی دغه خبرو نشو تکا. به غیرت جوړېدل په کار نه دي د مسلمان لپاره. مسلمان باید غیرتمن وي، په یوازې سر د ګردو کافرانو مقابله باید وکړي، او کافر د مسلمان مقابله نشي کولای، هیڅ کله نشي کولای چې مسلمان د خدای پر ذات صحیح عقیده ولري. او دا ضروری ده چې مسلمان خپل اولاد ته د دې تربیه ورکړي، د جرأت، د غیرت. او دا هغه وخت کې دای چې د صحابه کرام رضی الله عنهم سیرت، د هغوی کارنامې، د هغوی قرباني دا ورته بیان شي. او دا څنګه ده چې دا غیرتمن خلق نشته، دا اوسم الحمدلله دا جستا. نو دا د الله تعالی نصرت چې نیوي د دغه اسباب مقابله خو نه کیږي. نو الله سبحانه و تعالی دلته د دوی واقعا بیانې چې دوی د هغه د زور څخه ورخطاو او ویل و ان لن ندخلها، موږ به هیڅ کله ور داخل نسو دې کلی ته، دا مزکه ته دا مقدس مزکه، حتا یخرجوا منها ترڅو چې هغه خپل ونوځي. نو هغه خپل څنګه وځي؟ هغه د دا ځای نیولې پر دې ځای د قرباني ور کړی
او تا ته به دغه سي در پریږدي فإن يخرجوا كثيرها ووتل منها د مقدسم ذکیڅ فإنا داخلون نو بیا موږ داخلي دونکي بس پر تیار سترخان برازو دا خو نسی کېدل قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما قال اويل رجلان دو کسانو من الذين دا کسانو څخه يخافون چاوي بيريدل مفعول نه دی ذکر کړي ځکه مفعول معلوم دی چې الله تعالی دی یعنی دو کسانو چې ما درته دغه دو سرداران چې رازه وساتي یو یوشع ابن نون او بل قالب ابن یوقنا هغه دو ورته ویل دا دو کسان چې به ود الله تعالی څخه بیریدل ځکه د خپل نبی راز وساتي او بل داو چې الله تعالی په غوي انعام کړیو یعنی آینده نبوت ورکاو انعم الله عليهما چې په غوي دو باندې الله تعالی انعام کړیو او ورته ادخلوا عليهم الباب تاسو ور داخل سي عليهم فراغي باندې الباب تر دې دروازې پورې خورسي تر دا دروازې معززان ورسوي خالی په دې دشمن خدان وویني فاذا دخلتموه کله چې تاسو ور داخل سواس فانکم غالبون نو یقینا تاسو غالب کېږئ تاسو خو فقط ورسي وعلى الله فتوکلوا فر الله عز وجل باندې یوازي فتوکلوا تاسو توکل وکړئ ان کنتم مؤمنین کتاسو ایمان لري که مؤمنان یاسنو پر الله توکل وکړي د الله سبحانه و تعالی پر ذات باندې د دې دشمن باندې ورس قالو دی ویل یا موسی ای موسی علیہ السلام دی دومره بغیرت وا چې دغه دوه خلکو خبرې ته خو هیڅ توجه ونه کړ خبره سیده د موسی علیہ السلام سره شروع قالو دی ویل یا موسی ای موسی علیہ السلام انا لن ندخلها ابدا ان یقینا مجلن ندخلها هیڅ کله به داخل نسو د غمزکی لره ابدا هیڅ کله ورته داخل نسو ما دامو فيها ترسو چې دی په دغه علاقه کې ترسو چې دی په دې علاقه کې موږ به هیڅ کله ور داخل نسو فذهب لارس انت وربك استرب وقاتلا تا استرب الت مقاتله وکي انها هنا قاعدون انا مجها هنا دلت قاعدون ناستیو اوس دغه ذلیل قوم په موږ باندې مسلط چې د خپل پیغمبر سره دغه انداز دغه ذلیل قوم نن پر مسلمان مسلط او مسلمان دغه ذلیل قوم غلام ګرځیدل دي دغه خوار قوم چې هغه خپل د دې جرأت نه درلودي چې د عمالقه مقابله وکړي نن پر مسلمان باندې مسلط د سید رسول صلی الله علیه وسلم پر امت باندې مسلط او مسلمان بیغم ناست رای ورکی فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون نو تولار ستا وربك استرب فقاتلا تاسو بس جګړه وکیلتا ان مرها هنا دلت قاعدون ناس فيو بس تاسو داستاسو کار دی موږ نس کوي حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د بدر د غزا پر موقع وویل چې کله دا ډیر غریب څو صحابه سره راجم شوی او زر کسز مجهز فوج د مشرکین مقابله تراوتلی مقداد رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته ویل چې اې د الله پیغمبر مستا امت یو پتا مو ایمان راوړی او ستاره لپاره مو هر څه قربان کړی موږ داسې نه یو لکه بنو اسرائیل چې دا خپل پیغمبر ته ویل چې تو ستاره بلارسي موږ دلته ناست موږ ستاره ست طرف ته ستا چې په طرف ته ستا مخ ته ستا شاته جنگیر کته موږ ته هر امر کوي موږ ته آماده عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای د حضرت مقداد رضی الله عنه په دې خبره پیغمبر علیه السلام دومره خوشاله سو چې ما تر اوسه داغه دومره زیاته خوشالي نه ولیدل د صحابه په دې خبره باندې د الله تعالی پیغمبر خوشاله نو دی وای ما په دې باندې انتهایی زیات قصد کیږي چې ما د ټولو عبادت په مقابله کې د مقداد رضی الله عنه دغه یو خبره بس دا بهتره نو مقداد رضی الله عنه د صحابي چې د الله پیغمبر یې داسې خوشاله کړ زموږ رهبران او مشران دغه خلک لیکن دا چې نن مسلمان ضعیف دی د خدای خپل رب سره تعلق پر ایشي دی او د دنیا په محبت وسیله ونی دی ځکه نو د جهاد فکر او مفکوره د ذهن وتله او د کافرانو تر لاس ذلیل او د ذلت او د سپکاوي ژوند کوي الله عزوجل دې په مسلمانانو کې اتحاد د جهاد ولوله پیدا کړي چې د کافرانو مقابله وکړي او د ازادي احساس وکړي
قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. حضرت موسی علیہ السلام د دوی څخه ډېر پریشان شو. دا یې وویل قال ویل یا ربي ازما رب انی یقینا لا املک اختیار نه لرم الا نفسي مگر د خپل ځان واخي او د خپل ورور ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ففرق بس جلاوال راول بيننا زمشتر ما بين وبين القوم الفاسقين او د فاسق قوم. مطلب دا چې څوک جهاد نه کوي هغه فاسق دی، نو دا فاسق قوم دی، نو الله سبحانه وتعالى ما و دوی سره جلا کړ، یعنی د دې عذاب مشتمل کړ. قال فانها محرمه، الله سبحانه وتعالى ورته فرمایل چې دوی په دې عذاب مبتلا کیږي. قال ورته فرمایل الله سبحانه وتعالى فانها یقینا دغمزک دغه مبارکم زکه محرمه علیهم پر دوی باندې حرام ده 40 سنه 40 کال ور باندې حرام. یتیهون سرګردان به فی الارض پمزکه کی ګرځي به سرګردان، نو دا فاسق قوم دی. فلا تأس علی القوم الفاسقین، نو غم او پریشانی مکوا علی القوم الفاسقین پر فاسق قوم باندې. فاسق قوم د دې لائق دي چې په دغه عذاب کې مبتلا وي. اعاذنا الله منه. صدق الله العظیم.